ما کوب ته نه پرېږدي او ډېر زیات پریشانه کړی ما 2003 کې حج لتلی یم په دغه خانه کعبه د ما قسم چې دا څلورمه پیره ده چې ما عمران خان خوب ته نه پرېږدي. بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. زما عزتمندو زه پیر ګل محمد زما د پیټیای چې کوم مشران دي کشران دي زما رونه دي بلکې د پاکستان چې څومره عوام دي نو زه په جمع هغوی ته زړه د کومې نه سلام پیش کوم. السلام علیکم. زه په اودس کې یم او زما د په رب قسمي د عمران خان په باره کې ما لکه څه حالات ولیدل او لکه بیګا چې ما څه ولیدل نو ډېر زیات خوشحاله شوم خو بیا مې مړه خفه دی. داسې کار دی زما دوستانو زما رونو چې اودس کې یم او زما د په رب قسمي زما د الله په کلام قسمي او په 2003 کې حج لتلی یم په دغه خانه کعبه د ما قسمي چې دا څلورمه پیره ده چې ما عمران خان خوب ته نه پرېږدي ما خوب ته نه پرېږدي او ډېر زیات پریشانه کړی ما حالانکه پارټي ما ګڼي نه ما ځان ته نه پرېږدي ما سره بالکل محبت نه ساتي پارټي د هغې مینېګانې پیګان لکه ماغه لکه د سړي زوی نه ګڼي و زما عزتمند ما په دغه کعبه قسم یې زما په لوی الله قسم یې او دغه کلام باندې چې ما عمران خان خوب ته نه پرېږدي څلور شپې وشوې څلورمه پیره ده چې ما خوب ته نه پرېږدي. په اول شپه باندې چې کوم دی کور ته رالې او نیمه شپه ده د شپې خوب وینم او رالې او ودرېدو را سره او ډېر زیات پریشان او خپاو او دومره خپاو چې لکه ساتې د خفګان نه وته. د هغې نه پس چې دی نو ما سره سلام کلام وکړو زم خپه شوم چې دی ولې خپه دی او کېنه زما سره په دې کټ کې د غریبۍ کټ دی د غریبۍ کور دی بیا چې کوم دی نو مې راخیجه دې ګاډي ته چې ځو چکر درکمه ګاډی مې ولاړو زما عزتمندو هغه خو رانه چې څنګه راختو زه خو راویښ شوم دوباره بلې شپې له مې بیا ولیدو چې په جیل کې دی او جیل ته چې څنګه ورسېدم نو دی د جیل نه غیب کړی شو دی د جیل نه غیب شو به د جیل نه یې رانه غیب کو بیا رایښ شوم په درېیمه پیره زه پسې روضه کې وم هغه ورځې پسې روضه کې وم اوله شپه نه دویمه نه او په درېیمه شپه زه پروت وم په جومات کې په سنت طریقې سره په اعتکاف په نیت سره او د شپې تقریبا ناوخته نیمه شپه ده نو ما چې کله ولیدو نو ډېر زیات لکه خراب او بیمارو حالات ډېر خراب او دومره سخت بیمارو چې ډېر حالات خراب د هغې نه پس چې دی نو بیا لکه زه پې خفه شوم او ډېر زیات لکه مې درد وکړو او ډېر زیات پریشانه شوم چې دا به څه کېږي د یا الله د ده لپاره خصوصي دعا وکړه. د هغې نه پس بیګا مې بیا په خوب کې ولیدو نو بیا چې مې په خوب کې ولیدو نو ډېر خوشحاله او ډېر تر و تازه و بیګانه شپې لکه خوب دی که نه زه ټینګ نه شوم ما وې راشه یو ویډیو به جوړه کړم او د خپلو عوامو ته د خپل ملک ته د خپل قوم ته به وړاندې کړم چې داسې حالات دي. نو په د بیګانه شپه کې لکه بیا چې رالې دومره خوشحاله او دومره تر و تازه او ډېر زیات لکه پریشر لکه پرکوشش و ډېر زیات ښایسته حالات کې و نو زه خوشحاله شوم ما سره ګپ شپ لګاو ګرځېدو موږ داسې په چکر ووتو ګرځېدو نو زما رونو چې کله په چکر ووتو ګرځېدو نو ما سره ډېرې خبرې وکړې هغه، ډېر زیات ګپ شپ مونږ ولګاو، ډېر چکر هم ولګاو.
نو باغې کې چې کوم دی مو ته وی خان صاحب لکه مهرباني وکړه ګوره یو خبره ته کوم یو درخواست یې زما یو خبره ته خصوصي کوم نو ویسه خبره ده ما ته یو ګوره څوک دنه خپه نشي او چې لکه کم از کم یو قسم دنه خپه نشي په دې ملک کې او کو پرس که یو کس دنه خپه شو لکه سل کس چې خپه شو او چې سل کس خپه شو لکه 2 کروڑه چې خپه شو او چې 2 کروڑه خپه شو لکه ټول ملک دنه خپه شو ناغوي چې داسې بنشي داسې کې دی نشي او الله دې نه کې چې داسې وشي یا زمانه سو خپه شي